زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله، دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم. ما به په کلو کې سایکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدم نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل. په دغه وجه به د ما خلکو ډېر خیال ساتلو، چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله. په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی. یو ځل یو کلي ته خولې ورننوتم، دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدو له مې د سر سورې پیدا نه کړلو. د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم. د یوې ګوړې ونې سوري لاندې ودرېدم. یو دروند سړي د برنډې نه دا آواز راکړ، راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه کړه. چې کټ کې کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو ده یو ځوان ته اشاره وکړه، ورته یې داسې وویې لاړ شه او دلته د روټۍ څه بندوبست وکړه. دغه زلمي زما نه عمر کې بس لږ کشر و، هغه روټۍ راوړه او کټ کې راسره کښېناسته. هغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ، داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو پخه. داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو پخه. د یوې پېغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده، ځکه د پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو. دا په اور نه وه، دا د چا په اسوېلو پخه وه. زه یې حیران کړم او ما ترې تپوس وکړ ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي؟ هغه وی نه، زموږ په کور کې ورندار د زما په سره ګرمۍ کې چې د اور څومره کارونه کېږي هغه به ټول زما د دغه ورندار په لاس وي. او بیا چې ژمي شي، یخني راشي او کوما راشي، بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي هغه به هم زما د دغه ورندار په لاس وي. وجود مې وګرځېده. بیا مې ترې تپوس وکړ د دې جینۍ د لاسه کوم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي. هغه وی دا مې مونږ ورور له په سوره کې کړې. وجود مې وګرځېده. بیا مې ترې تپوس وکړ د دې جینۍ د لاسه کوم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي. هغه وی دا مې مونږ ورور له په سوره کې کړې. د دې جینۍ ورور زما ورور سره په سپو وران شو. زما په ورور یې د چاقوانو ګزارونه وکړل. زما ورور مړ شو. فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوې. هغه پښتون و او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه. ما ته څه مه وایه، خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم. هغه پښتون او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه. ما ته څه مه وایه، خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم. ما به تې 2 نوړی یا 3 نوړی خوړلې وې چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه کوزې کړلې. د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړغونې شانواز راته او دا یې ویل خان او مولا له زیرې ورکې، څوک مې بابا له زیرې ورکې، د جنګ بلا له زیرې ورکې او زما لالا له زیرې ورکې، په سپو مې نظرې خاورې دې کړمه.